سلامونه ملګرو. افغانستان بمقابلہ زمبابوے دوئم ټیسټ د ډومبنۍ ورځ لوبه خو لا ختمه شوې نه ده، خو د افغانستان اننګز اختتام پذیر شو. د افغانستان بیټنګ خلاف شو. آیا دا بیټنګ دا پیچ چې کوم دی دا د بالنګ لپاره ښه دی که نه؟ د افغانستان بیټنګ چې کوم دی فلاپ شوی دی په دې پیچ باندې، ځکه 150 باندې د افغانستان ډومبنۍ اننګز اختتام پذیر شو. په 150 باندې د افغانستان 10 وړه کلاډیان اوټ شوي دي. یو افغانستان په دې ټیسټ میچ کې نمونه هم چینج کړي، مطلب سکواډ پلینګ 11 کې ډیره غټه تبدیلی شوې ده، نوي کلاډیان پکې راغلي. خیر راځو د سکور کارت طرف له تاسو په سکرین باندې ښکاري. افغانستان فرست اننګز 157 باندې 10 وړه کلاډیان اوټ. عبدالمالک په 19 رنزونه اوټ شوی دی، ریاض حسن 12، رحمت په 19، شاهدی په 14، افسر زدی په 14، شاهد الله په 12، اسمت عالم په 0، راشد خان پکې په 20 بالو 25 رنزونه کړي دي، ښه اننګز کړي دي. ضیاء الرحمن په 14 بالو 8، احمد زید 2 رنزونه، او فرید احمد پکې اخر کې ښه بیټنګ کو 19 رنزونه د جوړ کړل جی چې اوټ شوی هم فرید احمد دی او ضیاء الرحمن نټ اوټ پاتې شوی دی. د زمبابوے طرف ریچارډ نګراوا 12 اورونو کې 13 رنز ورکړي، یو وکټه. بلیسنګ مزوربانی 12 اورونو کې 55 2 وکټي، 3 وکټي پکې یامهوري اشتلی دي چې تقریبا 9 اورونو کې 200 رنزونه هم ورکړي دي، او سکندر رضا پکې خپل بالنګ کړی دی چې 12 اورونو کې صرف 13 رنزونه ورکړي دي او 3 وکټي ترلاسه کړي دي. جدا د افغانستان د اننګز مکمل سکور کارت د کم چې تاسو لا په سکرین باندې ښکاری. نو تاسو کمنټ وکړئ چې آیا دا پیچ چې کم دی دا د بالنګ د لپاره جوړ دی که نه د افغانستان بیټنګ په فلاپ